بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری سبق نمبر 25. د وصیت مسائل مخته ته ګوري خید ته چې امام صاحب رحمت الله علیه په نس دا مسله د کوي سړی وصیت وکي چې ما پړوسیانو ته به دا شی ورکړل شي وصیت وکوم من اوصل جیرانی په هم الملاصقون عند ابي حنیفه رحمه الله. امام صاحب دینه جار ملاصق مراد هغه پړوسی مراد چې بخی د تنګدی وي ټچ شي د سره. ومن اوصل اسهاره کې سړی وي چې مخبل رشتہ دارو ته می وصیت ته سحر هغه رشتې ته چې دی خزي طرف نه سړی ته اصل شي لور طرف نه سخر تایل شي سحر لپس سوسر همد شي ته دامات پکې رضی په وصیت لكل ذی رحم محرم من امراته نه خزي طرف نه کوم کسون دی خزي ته زو رحم محرم ګرځي د دې خزي ولکم نجایز رشتي سي خزي ته ما غاور کې داخليږي. ومن سل لاختانه کې سړی چې زما زوم ته دی وصیت زمیانو ته وصیت وکړو ختن جمع اختان رضی. فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه ندینا د دې ولکمي رشتي دی لونو ورو ولا لونو ولا لونو ته بیا کوم خواند وي ماغه پکې داخليږي سمیان پکې داخل شو. ومن اصل اقاربه کبي سړی وصیت کی چې زما رشتہ دار ته دی وصیت په وصیت للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم محرم منه کوم ذو رحم محرم رشتي دی رشتہ دار ماغه پکې داخل دی ولا يدخل فيهم الوالدان والولد مور بلر بچی پکې نه داخليږي ځکه د سړی ته دی وسیلې په ذریعہ خپل نه ګرځي دا بین بنفسه په خپل باندې بیلا وجه دا سړی خپل وي. اقرب او اقارب نه کسان مراد چې دی چا په وسیتی ته تخپل شي. واذا اوصى بذلك ولا يدخل فيهم الوالدان ويكون للاثنين فصاعدا دوی کا زیات دا پکې داخليږي. واذا اوصى بذلك وله عمان وخالان کبه د شي توصیت کړو دی اقارب ولا ترونه یو ماماګان یو دوا ول وصیت لعميه عند ابي حنیفه رحم الله امام سیبی چې ترونه توصیت شو ځکه امدا وت اقرب دی. وان كان له عم وخالان کبه یو تر او دوا ماماګان فللعم النصف چې کم تر دا دي ته بنیمه حصہ ورکړل شي په غشي کې چې دا سړی ته د نه په وجه نږدې کنه د پلار په وجه باندې وللخالین النصف او دا کم ماګان دي نیم ماغو ته ورکړل شي چې دا د مور طرف سړي ته نږدې شي. وقال رحمهم الله صاحبانو چې الوصیت لكل من ينسب الى اقصى اب له في الاسلام چې دا وسټول او کسانو ته وجری کیږي چې کوم دي ته منسوب دي تر دې چې دی اخر پلار جوړیږي چې هغه معلومي چې مسلمانانو او دومره دون سب دي او رښتې دي خو ظاهر د سیاسي وفات وي. ومن اوصل لرجل بثلث دراهمه وبثلث غنمه کای سړی وصیت وکړو چې زما درهم درې مې سیاد وضو یا د نور شیان ورکړل شي په هلاک ثلثا ذالک دوا ثلث خپکی هلاک شي پات شو وبقي ثلث وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله ناغبر بسل شي بقایا مال نه ثلث په جميع ما بقي د بقایا بټول دي تور کړل شي. ومن اوصى بثلث ثيابه کای سړی وصیت وکړو چې ما کپړو کې درې حصے کپړې د ورکړل شي سړی ته په هلاک ثلثا دوی حصے خو پکې اعلی کې شو بقي ثلث درې مې حساب کې پات شوله او هو يخرج من ثلث ما بقي بقایا کې رو بسي من مال د خپل مال نه لم يستحق الا ثلث ما بقي من الثياب نصرف د امدغه بقایا حصو کې به د درې مې حصے شي مالک شي. ومن اوصل رجل بألف درهم کې سړي د وصیتو کوي سړي د زر درهم وله مال عين یو شایستا سره دین شکل کې نه د عین مال ده و دین نو دین مشتا دي سړي وین خرج الالف من ثلث العين کدي عین د ثلث حسین زر روپے حاصل دل رواتلی تو پیاتل المسله چا د پر وسط کړه ته ور کړل شي مصالحه وتل شي ویل لم يخرج دو پیله ثلث العين کبه پیسې مې سیت نه جوړې دی په حال خرج کړه نه د شاید د عین ولا درې مې سادي ولا ور کړل شي سمانه ک غنم جیوار دی خودي کې درې مې سور کړل شي وکله مخرج شي من الدين به چې کله د دین کومې روپې حاصل شي خو ثلثه یا اخذ ثلثه ثلث بتنا رواخستل شي حتی استوفي الالف یا يستي الالف
چې 1000 روپۍ برابر شي. وتجوز الوصیه للحمل که یو بچای د تر اوسه پیدا شوی نه ده، یو سړي وصیت وکړو چې کله دغه هلک پیدا شي بیا دا وصیت ته ما طرف نه دي ته دومره شی ورکړلی شي. وبالحمل یا د حمل وصیت یې وکړل چې زما دغې وضو وله بچي پیدا شو یا ګډو وله د به پلنکي سړي ته ورکئ. یا وینځي بچی و مثلا غلام رقیق و اذا وضع لأقل من 6 اشهر من يوم الوصیه ده اله ورکولی شي چې کله شپږ میاشتې نه مخکې پیدا شي. وإذا اوصل لرجل بجاریة الا حملها که یې سړي وصیت وکړو چې کله زه وفات شم یا څه وشي که نه دا وینځه پلنکي ته ورکوي خو د حمل یې ما ورکوي کم بچی د صحت الوصیة والاستثناء د شی ته کولم سیدي بس وینځه صرف ورکړلی شي. ومن اوصل لرجل بجاریة که یو سړي وصیت وکړي یو سړي ته د وینځي په ولدت بعد موت الموسی ای بچی وشو د موسی وفات نه بعد قبل يقبل المساله ولدا او مساله دا قبول کړه نو چې بچی وشو ثم قبل المساله به مساله دا وصیت قبول کړل وهما یخرجان من الثلث نه د دوړه به د ثلث نه روبسل شي بیا ورکړل شي په هما للمساله دا به مسوله ته ورکړل شي. وإن لم يخرجا من الثلث کبه د ثلث کې نه جوړیدل وروتلو نه نه دومره حساب کې دا دوړه نه چلی دو ضرب بالثلث ثلث د ضرب ورکی اخذ بالحصه منهما جميعا في قول يوسف ومحمد رحمه الله د دوړو له حساب به تن روالی. وقال ابو حنیفه رحمه الله امام صاحب فرمایي خذ ذلك من الام د مور نه د حساب وخت کم وینځي څه ده اباچای پری دی پن فضل شین یا فضل شین کا شپ کی زیاتی شو اخذ من الولد بد بچین روالی یعنی کا ثلث نه ګرځیدو قیمت دی ولګي مغمر حساب دی اصل کی. وتجوز الوصیه بخدمت عبده دا وصیتم کولای شي چې یو سړی وصیت وکي چې زما غلام څه د بیا د تا خدمت ته کوي بس تا خدمت تی چلو کی بیا چې زما پښمو سوک نه داري یا زما کور د دې کی به ته سوک علاوه وسیګه مثلا 3 کله 15 کله چې زما پښمه سینینه معلوم ټیم ولور کو کالونه یا خدمت نوی غلام نشي 15 میاشتې دی وکي یو کال دی وکي سمره موایي. وتجوز ذلك ابدا نرمشگی ولا خبرم کولای شي چې همیشه دي ته خدمت وکي همیشه دي کور کې اوسيږي. فإن خرجت رقبه العبد من الثلث کثلث کی د غلام بچت کیدل معنا ثلث وصیت کړه کنه غلامم قیمت ثلث ګرځیدو سلم الیه للخدمت خدمت د پاره ورکی. وان کان لا مال له غیره کبه د سی چالو چې نور مال نه و دي سړي وصیت کړه زما غلام خدمت تی پلنکی سړي د پاره شي. خدم الورثه یومین والموسى له یوما نو ظاهر د به خصوص ورکی ګرځول شي به طریقه دا چې 2 ورځې به د قرآنی خدمت کوي 2 ورځې به د پلنکی سړي کوي. فین ما ته موسی له کوم سه له وفات شو اچھا د پر خدمت وسیتی کړه غم ور وفات شو عاد الى الورثه د غلام ټول د ورثه شو بس. وین ما ته موسی له په حیات الموسی کدا چا د پر یو سړي وصیت کړه چې کله هم وفات شو مثلا نظما دا غلام به پلنکی ته ورکې چې هغه خدمتونه خډې روکي خدای کرونو چا د پر وصیت کړه هغه تنه مخکې مړ شو د چا وصیت کړه د ژوندای ده بدلت الوصیت وصیت لاړو ځکه چې هغه سي مړ شو چا د پر توصیت کړیو. وإذا اوصل ولد لولد فلان کيو سړي وصیت وکړي چې د پلنکی سړي زمانو د پر ما طرف نه د وصیت شو فالوصیت بینهم للذکر والانثى سواء خزینر بچی په کې دواړه داخل دي. وین اوصل ورثه فلان کبي سړي چې پلنکی سړي کوم ورثه دي مغو د پر ما طرف نه وصیت ته دي غلام استعمال کیه پلنکای شي فالوصیت بینهم للذکر مثل حظ الانثيين نه په ورثه کې خزینر دواړي کنه نر ته بدوي سور کول شي خزه ته وای ساونه عادي خدمت په شکل کې یا د شرط او سیدلی په ځای شکل کې یا د روپې په شکل کې. ومن اوصل زید و عمرو بثلث ماله کی سړي وصیت کو زید او عمر سره د زما ملګری دي زما د مال دریا مې سدي دوی استعمال کی بیا فیضا عمرو میت دي تا پته نو سورې مخکې مړ شو خو چاوته نوی چې عمر خو واپس شه ته ول وصیت کړي په ثلث کله لزید بیا ټول ثلث زید تشي بس. وان قال کدش ثلث مالي بين زيد وعمر سما مال ثلث دی زید او د عمر مینس کی دي شي بس دو په منځ دی کی ځانته نیمه کی و زید میت زید مړو کان له عمر به بده عمر شي نصف ثلث نیم ثلث بول ور کړل شي ځکه منځ نه ویلو انیم باندې صفات شي دي ته. ومن اوصى بثلث ماله ولا مال له یو سړی وصیت کوي چې زما مال دریا مې سدي به پلنکی ته ور کړل شي هغه ټیم کې سره مال نه و خو رسته به وګټل سم مکتسب مالن استحق الموسى له ثلث ما يملك عند الموت چې کله د سړی مړیږي دی دریا مې سي مال باغ سړی مستحق ورکولې وشي.
نه دا دي تاسو چې وصیت مسایل ټولې ته بیان شي مخته دا کتاب الفرایض د فرایض میراث تیلی شي او دا زمونږ نصاب کې نشته په الحال نو په دې کې ټولې ما جواتي خبرې سرجی کې به تاسو ویلې وي نور میراث خبرې خاصی جواتي چې 12 قسم ته کسان دي مذکر هغه ته دا میراث ورکول شي دی باندې اتفاق ته لکه زوی شو المسی شو پلار شو نیکه شولو انده شي ته ورور شولو وراره شولو تر شو تر زوی شو خاوند شولو مولا نعما شولو دوته ورکول شي بل په خزو کې و قسمه خزي دوته میراث مليږي لکه لور شو المسی شو مور شو انیا شو لیکلي دي نمبر سره بيځي خور شو خزه شو مولات النعما شو معنا کم عزت کړي څلور قسمه کسانو ته میراث نشي ورکول یو پکې مملوک ته دونه میراث خستل شي بل قاتل له سوګي قتل کړي بل مرتد او بل دی دو مذهب مختلف ولا کسان دي په قران کریم کې شپږی سی خدای مقرر کړی یو نصف تیل شي بل ته ربع یل شي بل ته ثمن یل شي بل ته ثلثان یل شي بل ته ثلث یل شي او بل ته سدس یل شي دا نصف د نیمه صدا په 50 کسانو تیر کې وګورئ وسره لیکل دي لاندې کرخه کې بنت لور شولا المسی شولا المسی ته بل ورکول شي چې کله شنه سړی خپل لور نه بل د مور طرفه خور شول چې اخت عینی او تیل شي بل دی پلار طرفه خور شولا چې کله خپل خور دی نه موجوده دواړو نه بل خوان شول چې کله دی سړی بچی المسیح غیر نه کچيري دی خزي بچی مچی وی نو بیا خو خوان ته سلوره مې سیر کولې شي کبه نه بنی مې ور کولې شي خزي د پاره ګوره کدي خوان بچی مچی نه به خرب ور کولې شي کچيري به بچی مچی وی به خزی ته اتم ایسر کول شي چې کله د لونی مونی شوي دا چې کله دونه زیات شي یا دوی شي به دو ته سلوسین ور کول شي دا پکې طریقه ده د میراث چلولې او د سدس د شو و قسمه کسانو تر کول شي لاندې لیکلي دي مور پلار کې مور وی یا پلار چې کله سړی بچی پاتې شي یاله اومده شي ته مور ته د شپږم شر کول شي کله سړی ورونه پاتې وي امده شیطه داغه شپږم ثانیهګانو ته نیکه تور کړ شکل سړی بچی المسی وی امده شیطه د شپږم المسیانو تایر کول شي سکل سړی خپل لور موجوده ای امده شیطه د شپږم خو خویندور کول شي څا پلار طرفې خدای د سی خور دی موجوده شي ستا مور او پلار دواړو طرفې امده شیطه شکل سړی مور طرفه چوغوي خوري وی یا ورور وی صرف مور طرفې وی نوري نه یو غوته د شپږم سور کولې شي کبه دي سړی مور وا یا نیکو یا ورونه خويندیو بیا ان یګانو ته شنه شي ور کولې مخته عصابات د تخی عصابه غرشتي تیر شي سړی خپل لکه زمن شلو المسی شلو پلار شلو نیکه شلو د نیکه زمن شترونه دغه ته عصابان ال شده مضبوطه رشتہ دي سړی کله که څوک په میراث کې نو به ټوله حساب دوړي بل د حجب معنا د میراث کې کله کله د خبره پیدا شي چې به سړی ته حصہ نه مليږي یا حصہ ته بيخي ورکامه کی لکه مور د دې ته دریم حصہ مليږي خو کله د شي سړی بچای موجود یا المسای موجود یا دورونه نو بیا مور دریم په ځش پیغامه حصہ خلی دې ته حجب یل شي بل پکې سي رد دي تل شي چې کله دی زویل فروز نه څه حصہ زیات شي دوباره به دوی واپس کول شي دوباره په نیمه لکه شاید ور باندې تقسیم کړل ورسته به زیاتی شو دا په تقسیم کې دوباره ولر کې زویل ارحام دي زویل ارحام هغه رشتو تل شي چې لکه سړی عصبان نشته سړی مړ شو تر پلور ورور زوای دانشتا او زویل فروزان نشته نو به د سیالات کې ذل ارحام تیر رشتہ دار بیدتانه حاصله لکه دی لور زوای د شو لور طرف المسای سی یا دی خور زوای شل خوري د پر دی خلک دی کنه خو صرف رشتہ دار دی یا د شش ولا اورې راش ولا یا تر لور شولا ماما شولو ترور د شولا مور طرفه یا هم د شته ترور ول شي دی مور لکم خوان د پردای یا هم د شیطه دی مور ولکم تر ده هم د شیط خپل پلار طرفه دی ترور شولا یا مثلا دی مور طرف نه کوم سړی شه جوړیږي دی مور طرفه دی ورور دی غز وایو
نو دا دي د شدي رشتہ دار خلک شمارلی شي.